ولید دا مشهور صحابي بهادر دا پښتانه وایي موږ د هغه اولاد یو. هغه اولاد نه دی، البته پښتانه د عربو تربوران دي. عرب او یهود او پښتانه دا درې واړه تربوران دي سره. دا د ابراهیم علیه السلام د دریو زامنو اولاد دی. عرب د اسماعیل علیه السلام اولاد دی، د مشر زوی. یهودیان د اسحاق علیه السلام اولاد دی، د دویم زوی. پښتانه د مدین اولاد دی، د دریم زوی. د هر یو مور جدا ده. د اسماعیل علیه السلام د مور نوم دی هاجره، د اسحاق علیه السلام د مور نوم دی ساره، د مدین صاحب د مور نوم دی قنطوره. د دریو بیبیانو زامن دی. عرب د یو اولاد دی، یهود د بل اولاد دی، پښتانه د بل اولاد. پښتنو نسب صحیح دی. پښتنو کې چې دا نور او ټول شکر دی مسلمانان دي، دا د خدای احسان. موږ په پښتون قوم فخر کوو، شکر دی، خو فخر د دین کوو، د بې دینۍ نه کوو، د بې خونده. خدای دې دې دینداره لري. دا غلط رسمونه رواجونه پکې راغلي دي او ما ته بعضې خبرې خلقو کې ډېر زیات خفه شم. د دې چرسو، د دې پوډرو، د دې بدماشۍ، دا لوی مصیبت دی. خدای پاک دې دا مصیبت د دې علاقو نه لرې کړي. د دې ځای دا دشمنۍ د خدای په محبت بدلې کړي. نو هغه یو بادشاه د حضور پاک ویښته ساتل. نو خالد ابن ولید ده سره د حضور پاک ویښتو د تندي نه دی. نو چې جهاد نه به ته اکثر به یې سور پتکې په سر او پټکي کې هغه ویښته ساتلی به. د یو موقع کې یو جنګ کې هغه پټکي ته پرېوت. دا چاته به پته نه وه. ده په هغه جنګ کې په هغه پټکي ځای ته ځان رسو، بې اندازې زخمي شو، بې اندازې خوږ شو. په هغه پټکي راواغېسته پګړی دستار. چې جنګ نه فارغ شو، چا ورته وایي د یو پټکي دپاره دې ځان وچه چې پرېوته نو پروت یې به وکړه. هغه وایي تاسو څه خبر یې چې دې پټکي کې څه دي؟ دې که خو د دواړو جهانو د سردار ویښتو ما وایي دا کافر له لاس نه ورنشي. د خالد صاحب زیارت ته زه ورغلم، شام کې یو ښار دی حبس ورته وایي. هغه خښ دی او زوی ورسره خښ دی، عبدالرحمن د هغه نوم دی. د هغه اخري خبرې دي. هلته سرکاري طور سره په باغ کې یو لویه کتبه لګېدلې ده، ځکه هغه مقبره او جومات نه چاپېره یو ښکلی باغ دی. باغ په منځ کې یو لویه کتبه ده. په هغې د خالد صاحب اخري خبرې لیکلې دي. خالد صاحب وایي د ځنکدن وخت وی قومه ای روح، زما په بدن کې روغ ځای نه دی پاتې. وی زه په مخ لګېدلی، زه په تندي لګېدلی، زه په لاسونو لګېدلی، زه په خپو په خېټه لګېدلی، حتی کې چې په خاصو اندامونو هم لګېدلی. زما په بدن کې روغ ځای نشته. وی همیشه به مې دا ارزو کوله چې خدایه زه په جهاد کې شهید شم. خو زه شهید نه شم او دا دی په خپل کټ بستره مرم. نو وایي فلا نامت اعین الجبنا، دا بزدله خلک چې جهاد له نه ځي دوی دې زما د حال نه عبرت والي او دا د یقین لري چې مرګ په خپله نیټه راځي. نو خالد ابن ولید وایي که مرګ په جهاد وي نو بیا خو به زه د ټولو نه مخکې. اوس یو سوال دی چې هغه عرض هم لري، یو لوی صحابي هم دی، جهادونه هم کوي او وایي خدایه ما شهید کړي او شهید کېږي نه. چې څوک د شهادت ارزو لري خدای ثواب د شهیدانو ورکوي، خو دا شهید کېده ولې نه؟ نو زموږ عالمان وایي یو کتابونو کې چې ده ته یو ځل حضور پاک په یو موقع یو خطاب ورکړو، سیف الله د خدای توره. نو وایي د خدای توره څوک ماتولی نه شي. که د ټول جهان کافران ناجمع شوي او خالد ابن ولید باندې ټول اړم دی نو دی انشاءالله دی نشي شهید کول.